الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. د موعدت منی اللہ رب العزت قرآن پاک گوند عظیم کی طرف سے اللہ فرمائی کہ اللہ خبردار دی خبر نا ټول خلق اللہ پا خبروی کہ دی خبر نا سڑائی خبر شي. نو اللہ فرمائی کہ اللہ خبردار پدا خبر بندے شپوئی شئی انا بشکا اولیاء اللہ دوستون دی اللہ پاک شیدی لا خوف علیہم نبی پدائی بندے سا خوف وی نبی پدائی بندے سا ویروی ولا هم یحزنون نبی دی غم جنوی. الذین اولیاء دی اللہ شدی ولیون دی اللہ شدی آکسون دی آمنو چچے ایمان روڑو وکانو وی یتقون پرزگوری کوین کائی وی تقوی کوین کائی وی دے گنانا بچ کوین کائی بچ کی دین کائی. نو اللہ فرمائی کہ دا خلق دے خبرنا خبر کئی لا خوف علیہم نبی پدئی بندے خوفی ولا هم یحزنون نبی دی غم جنوی. دے موعدت منی اولیاء چتویئی اولیاء دیتویئی دا دی ولی جمع دو ولی ویئی دوستا خلق چی دے اللہ دوستون وی چې د الله سره ملګرتیا وي الله سره مینه محبت وي دا د الله اولیاء دي. نو د موعدت منې چې کله د قیامت ورځ راشي په دا ورځ باندې د خلق باندې به ساس ویرا ایتشي ویرا باندې وي هغه ډېره سخته د ورځ د ویرې ورځ دا غرمسترگا دی یو مل پا اندازاوی وی ایس پا زراوی پا لقاوی ملی مزکینا چگا دو دا غرمسترگا بی دی یو مل پا اندازاوندی وی. او دی موعدت من خالق بی پا خپل پا گنایش بی پریشان بی چا آیا میش سا وکی آیا میش سر بی سکی جی آیا میش بی جنت تسی که میش بی دوزاخ تسی. نو دا ډیره سخته ورځ الله وایي چې په دا ورځ باندې د الله ولیون چې دي ایسا خوف په دای باندې نه وي ایسا غم جنبی نه وي غم جن باندې وي. نو د موعدت منه اولیاء الله هم زکه باندې ډیر تیر شوی دي چیغه دی الله سره دوستانه کړی دو الله سره ملګرتیا کړی دو مینا محبت یې کړی دي. او دا اولیاء الله شي د الله په ولیونه شي یو ولی تیر شوی دا حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه. ا دینه چا پښتنه وکړه
چې تو ته چې دا حکیم غامل او شوی دا ولایت درجات د مقام ملو شوی دا تو ته د بزرګي ملاو شوی دو دا په تشي باندې ملاو شو بیا دا خپل خبره به ته بیانوي دا وی ته ویایي چې مو د بادشاه سره ز نږدې خلک نه و امو د بادشاه سره تعلقات وی چې مو ته الله پاک یو تکاتر کړایو الله رب عزت مو ته پلونی لوی تکاتر کړایو چې مو به پلونی کړه او بادشاه به لوی انعام ومنلو هغه نه بعد به مقابله ژاغ به وشو نو لاره وطنونه به لوی لوی پلونون رغلل او بیا به مقابله به کړه چې کله به انعام مقرر شو انعام به مو وګټلو ځکه چې مو طاقت ډېر زیات وو زه ډېر سخت پلون وه وی چې مو به هغه ټولې مقابلې وګټلې خو وی چې یوه ورځ داسې وشوه چې بادشاه د مقابلې اعلان وکړو وی چې یو بوډا وی چې هغه رغلو او کوشش یې کړو چې متازن ورسوي خان کې ډېر منې کوي چې منې شه دا لوی پلون د جنید بغدادي دغه مقابله کړل دا ډېره ګرونه خبره ده ډېر مقابلې ګټلې دي تو یو کمزوری مشر یې دغه سړي مقابله نشي کړای او چې خال کې منې کولو نه منې کېدلو آخري بادشاه ته ورسېدلو چې بادشاه د دې توکیم پلون ده د توکیم پلون جنید بغدادي دغه سره زه مقابله کول غواړم بادشاه ډېر منې کړو خو وی چې دا نه منې کېدلو د بوډا د کمزوری نه منې کېدلو آخري دا میدون ته شو چې کله دای مقابله سره کړله ټیم باندې دا پلونون بیا دی لوسینه سره ویر کو اوغجیز سره بلوي نو وی چې په هغه ټیم باندې چې کله لوس ور کولو او یې ور بلوله مقابله شریک کېدله وی چې په داس ټیم شي د پلونون خبره سره کو چې زه داسې پلونیا داسې الله متتکاتر کړی دا داسې شمه مقابله غټل دي په داسې شمه مقابله غټل دي وی چې کله دغه بڑا دا کمزوری مترغلو او وی چې دغه نه بعد میج د خبره سره کی وی چې په غیش پیرا ته ویل چې زه پلون نه یا زه ډېر کمزوری یا تو مخزن نیوینا تو ته الله ډېر تقدیر کړی د خو کسا زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خاندان سره امو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان د سید سره د متعلق تا ز سیدیه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسایا تو مقابله کلل ډیره ګورونه خبره ده کسا امو بل بشیری اغه وجدي اتجدي ایتل وجه تنددو سی ورځې میش په دانه هر باندې تیرې کړې دي ول وسه باندې تیرې کړې دي او کسه تو سره ز مقابله کا خو د مقابله نه یا د پیغمبر علی صلوات و سلام د خاطره دا مقابله مو باندې وګټه چې دغه انعام متملاو شي او زکیر ته د خورو تنظیم ازوکم نو وی چې هغه ټیم باندې وچه مقابله چې کله کېدله کله یو نسکروي کله بل نسکروي خدا مرا لوس په سره خزول چې د بادشاه او د خلک مو طرف ته سوچ نشي نو وی چې په داغه شي چې دوی دانه بلګیادو اخیری اغازون نه نسکر کړو هغه بڑا هغه کمزورای ها په ناز باندې کښیناستو اعلان یې وکړو چې مو وګټله بادشاہ ته خبره لوړه بادشاہ وی چې نه دا مقابله د دویم مور بیا وشي دا ځنه منا دویم مور بیا مقابله شو بیا په غیش وی تویای چې د پیغمبر علی صلوات و سلام
د خاندان سره متعلق ده دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مسایا او زه سید یا او سید خو چاته سول یا نه کو چنه غوښتنه نه کو نه په ای باندې زکوت کیږي نه بل څه کیږي نو خدای دې پر اته دغه دویم مورې بیا په مو باندې وګټه چې دغه انعام مو ته میلاو شي وی چې دا بیا مقابله کو مقابله شي بیا ځون نسکر کړو وتا هغه بډا په ناز باندې کښېناستو وی چې مو وګټله ای بادشاه سمره انعام منلی و ټول انعام یې دغه بډا ته ور کړو بادشاه ډېر ورته په غوسه ده چې ته خو لوی پلوونی الله لوی طاقت در کړی و لویه پلونی لوی نوم نامیسو تو باندې مو نه خلک ته غورې کړي او داس حالات ته رولی چې یو کمزیري کاس ته نسکیر کړي خو دغه جواب نه ورکوي سپکول په تیر شول دغې نه بعده وی چې د خبره چاته نه کړه خو فقیر شي بیبي ښځې په غیر ویر کړو چې ماړه ډېرې مقابلې دې وګټلې لوی انعامونه دې میشته راوړي دي او نن خو یو داسې بوډا او کمزوری هغې نسکیر کړې نو دې په هغه ټیم ښه خبره ورته وکړه چې خبره بله ده مو چې څه ټیم هغه مقابله کړه هغه یو داس کم سړی نه و د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خاندان سره تعلق یو مو چې څه کړي دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خاطره مې وکړل چې مو پیغمبر نوم یې تا وخوستو ما خپل متشیطون ډېرې وسوسې وکړې زړه ته راوچولی چې نه څرنګې ته دې ته ځون نسکروې او دا خو بادشاه نه لرې کېدل دي او نن سبا سړی چې بادشاه څومره کوشش کو میشتوس خالی چې لشکې وړې کس کوي بلوګای وي یو اسمبلی شي وي می څومره په اپرې منډې تراپې کی چاکیم میں سره ګرځي آپ اینا زون غاړ بلی چې ده په دا بل نه غاټیا په عام سره تشتي منډې تراپې یوه طرف ته بل طرف دې دپاره چې آیا مونه دغه مشر خواشي آیا مونه منشتر یې د ایمنې خواشي څومره منډې وایي چې زه دغه نږدې سړی یم زه نږدې کاسي یم او بل چې کله تاګ یې ووینې خبرې ووینې حکیم انداز یې ووینې په هغې نه دغه بل ډېر غټ سړی وي خو د مې عزتمنې دغه جنید بغدادي لوی بادشاه سره ده لوی مقام یې ده لوی انعام ده هر څه ختم کړه چې نه لرې کا دا باندې زه څه که چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خاندان خاص وي او زه هغې نه مقابله ګټه نه دغه مقابله مو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خاطره دا مو بوی کړه نو د مو عزتمنې میش خالي د یوه وړوکي افسر دپاره څومره څه کوي نه په درویغ وي نه په ظلم وي نه په زیاتای وي ډېر خلک شته چې خدمت کو خالص الله دپاره لګیا وي لله فی الله مطلبي وي خلک خدمت مطلبي وي ځنه داسې وي چې خپل ځون مقصد وي چې متصف شي میلاو شي خو د مو عزتمنې هغه هر څه قربان کړل بیا ښه دی ته وایي چې مو چې دا کومه مقابله بوی کړه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خاطره مو بوی کړه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د قبیلې کاس و انعام یې وګټلو او وی چې شپه روغله شپې ټیم خوب ویني شاه په خوب شي جناب کریم صلی الله علیه وسلم په خوب شي ورسی او ورته وایي چې ای جنید بغدادي مبارکی در کوه خوشخبری در کوه نن خو د مو د خاندان سره د مو د قبیله سره د مو د خاندان د یوه قاس سره تو د مو د خاطره انعام بوی کړلو هغه انعام دې وګټلو کو نو تو نوم هغه به الله پاک ایس خو خالی په یوه ځای شه مشهوري تو نوم به ډېره منده به دنیا شه خلکو خولي او بل تو کیمه پلونی دو هغه شی تو نوم ده الله به تو ته داسې نوم در کوي عزت در کوي علم به الله در کوي دین به الله در کوي او ولایت لوی مقام به در کوي
د مو عزتمن دا خوشخبری جنید بغدادي رحمت الله علیه ته په خیب شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام می ته واوروله دغه څه وشول یو نیو ماما و حضرت سیر سکتی رحمت الله علیه هغه وخت دا لوړو هغه ته او هغه سره هغه ذکای خپل وظیفه اسکار تصوف هغه شی لګیا ایسیجی علم حاصلوي چې پاره شی لوی مقام چې چا پښتنه وینا وکړه سیر سکتی رحمت الله علیه ته چې جنید بغدادي څنګه سړای دا سیر سکتی رحمت الله علیه وتویای کاسیک په دنیا شي داسې کاس قتل غوړي چې په خپل پیر نه د مرید لوی مقام ده وی چې آتو سي جنید بغدادي رحمت الله علیه وخصي وی ز پیریا او وی چې د مو کی مرید صدا په مونږه لوی مقام ده ای ولایت په غاشه په مونږه لوی چک مقام ده لوی عزت ده لوی حد تر رسیدلای ده د بزرګي لوی حد تر رسیدلای ده کاسره سي قتل غوړي په دنیا شي چې په خپل پیر نه یعنی په خپل ایستوز نه شوګر سمره چک ده وی چې آتو سي وخصي هغه تو سي جنید بغدادي رحمت الله کتلای شي نو مې عزت منی خبره په دا پر مکرا چې دا عزت الله ویل ورکړو دا خو پلاون وو دا خو عالم نه وو دا خو پیر نه وو دا خو ولی نه وو پلونی کړه او پناونی زم تخپل شایدا او د الله دین قال الله قال رسول دا زم تخپل شایدا دا د مې عزت منی دا په دا شی باندې ورکړو چې خالد پیغمبر اسلام د نوم قدر یې وکړو د نبی علیه صلوات و سلام د خاندان دی یو کسره شګړه وکړه هغه بدله داغه به چې عالم یا وینا جوړ کړو ولی یا وینا جوړ کړو زرګ یا وینا جوړ کړو او داسې زردا د میشته د کیمه وظیفه کی کنه او د مجلس ذکر د پلونکی د شدا پلونکای پیر دا داغه سلویر طریقې دي تصوف نقشبندیادو چشتیادو سحر وردیادو قدریادو و دا سلویر طریقې شه دا پیر ته شو یا سلویر طریقې پیر دا سلویر چې کنه نو مینا کسي انو میشه دغه نوم یاده هغه په نوم میشه د نوم یارو غلې دا چې کنه میجا دغه تصوف غته برچکشي ویکسي پوشه هغه شه د نوم غلې دا په سلویر طریقې شه په یو طریقه شانه په سلویر طریقې شه ا ویلي په لونی هر څه مقابله د پیغمبر اسلام د خاطر نو د مو عزت منی یو سړی ته الله د مقام کوي خالی په دام باندې ور کوي چا مقابله بوې کړه ای پیغمبر د خاطر او بل امام مو یو خبره ته را کړی و ډیر عجیبه چې جبرائیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته رغلو او وی ته ویایي چې یا رسول الله ډیر عجیبه خبره نه تا وکا یا پیغمبر علیه السلام ته چې ویل نه ته وی کا څنګه عجیبه خبره دو بیا د جبرائیل علیه السلام ته وی چې یا رسول الله یو ورځ اسمون نرکی شو ارکیدا شو چې زار کې زدل او وی چې جړو مې اوریدله فریاد مې اوریدلو دیوا فرشتہ دو د پمزکا باندې یو غار دا چې کوه کاف په هغه غره باندې فرشتہ الله ته جوړي عشق تلوي سیرین نورې لګیا دي وی چې مو چې کله وکتل وی چې زه ورغلا چې اومه کتل وی چې فرشتہ وا خو داسې فرشتہ وا چې یا رسول الله په جنت شي په اسمونه شي پوسا په اسمونه شي په باندې او یا زره فرشتہ را بدلې وي اټوله مشردا په میاں شدا وته نوستوا نه راټوله پر بدلې وي نو وی چې یا رسول الله چې کله زه ورغلا عجیبه خبره ده د وی ته مې ویل دا چې نه ته خو فرشتہ نه چې ته پوس پاس مونږ شي اته باندې او یا زره فرشتہ را بدلې وي الله ته عزت در کړای وو قدر یې لوی مقام در کړای وو نه دا دې کوي ولر کې دا شوی او دا دې کوي جوړې سوا جادو دوی ته وی چې جبرئیل امینا الله پاک ته ورشا مو په براش سول وتا وقدا وتا یا چاپلون کوي فرشتہ څه دې کړی دي و چې اسم دا غلطیا نه وشوا ایواش پا چا شپه د شب معراج پوا پاش با باندې پیغمبر علیه السلام پوس اسمونه تعالی رو غشتو
دغه نه بعد په آسموني شي په مو باندې تیر شو خو مو پېژندلی نه و چې دا پیغمبر علیه صلات وسلام دا نبی علیه صلات وسلام دا مو ته پته نه وه مو خو دا یو کاس ته پیغمبر ده خو بس تېرېږي زه خپلې فرشتې سره زه نسته وه وی چې رب العالمین چې کله پیغمبر مځکې ته کی شو الله زه حاضره کړه الله پکه ته ویایي چې او فرشتې مو حبیب د مو پیغمبر اسمون ته راغلی و مو سره ملاقات کو مو سره دیدار کو په دا شپه باندې راغلی و تا خپله نسته وې د مو پیغمبر قدر دی ولې نه وکړو چې مو ته چې یا الله مو خو نه پېژندلی مو ته خو نه وه پته خو چې ای جبریل امینه ورشه الله پاک ته خو الله ته دغه وویه چې خدای مو معاف کا زه هغه ځای غواړم چې حکیم دی نه دیدار کیده کړه هغه مقام عزت یې مو نه وخوستو وی چې جبریل امین ته وی چې ته لوټ شه الله په دربار شي مو په حق شي سول وکړه جبریل صلوات وسلام پیغمبر ته خبره بیانوي وی چې یا رسول الله زه په هغه ټیم باندې وی چې زه لوړه وی چې مو الله پاک ته ځون ورسولو الله په دربار شي حاضر شوم او سول مې ورته وکړو چې یا الله مځکې نه راغله په هغه ځای کې یو غار ده کوه کاب غار ده په هغه غره باندې یوه فرشته ده خو یا الله پته نه وه ورته په هغه ځای کې د پیغمبر قدر یې ونه کړو پته نه وه ورته په دا باندې خفان دو ژوړي الله تو ته یا الله ژوړي خو زیر ولژله خو یا الله هغې ته معاف کا وی چې جبریل علیه الصلاة وسلام پیغمبر ته خبره بیانوي چې یا رسول الله وی چې الله پاک ته وویل چې جبریل امینه معاف پرې کا هغه ځای مقام به ویر کا خو یو ورته یو شرط ته اب قبلوي کیم شرط ته وی چې شرط دغه ده چې په پیغمبر علیه صلات وسلام به یو ورته به درود خامخا ویایي دا جبریل امین خبره پیغمبر ته بیانوي وی چې یا رسول الله زه چې کله راغلم ځکې ته پریشتې ته ورغلم چې الله ویایي چې زه به معاف کا خو یو شرط ته فرشته وی د کیم یو شرط چې زه ومنم شرط ته وشایه وی چې شرط دغه ده چې په پیغمبر علیه صلات وسلام د یو ته درود ویایي وی چې ډایرکټ په پیغمبر باندې درود شریک کړو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد اخره پر درود یو ویلو غاته فرمایي جبریل امین پیغمبر ته ویایي چې یا رسول الله عجیبه خبره یې څه وروا خبره د حدیث شریف مفهوم ده چې عجیبه خبره دغه دو چې یا رسول الله چې څرنګه درود یې ختم کړو درود یې ویلو وی چې په هغه ټیم باندې کوه کاف غره نه الله چګه کړه په اسمون شي چې پاکیم دی شه فرشته پر بدلې وي آغاز دی بیا الله پاک ور کړو هغه بیا زره فرشته مشرا شوا په میان شاکشه نستا هغه بیا مقام عزت الله بیا ور کړو خو یو ورته درود ویل مونږ نو د مې عزت منی د پیغمبر علیه صلات وسلام یو ورته درود دا برکات دي کمیش بار بار درود نه ویایي او بل بار بار د پیغمبر سره مینا لکه د جنود بغدادي مینا کړی داسې مینا میجا وکي پیغمبر علیه صلات وسلام د پر مش قربانی وکي سر نه شي پر زندگی عاد پیغمبر سلام په نقش قدم مجروالي اکیر شي د کیمه زندگی دو عاد پیغمبر علیه صلات وسلام مسنون کی دعاګونې دي عام جمالي کی اپ زون شروعالي نو د مې عزت منه خدا یو ته درود ویل باندې مقام الله دم عزت ور کوي او په یو ته ویل باندې جنود بغدادي ته کی مقام ملو کیږي اته سم ملو کیږي ایوان مقابله به کوله باندې الله لوی بزرګ ولي ولاوه نه جوړ کړو او مشتوس نه الله جوړوي نن چې د حالات ویل د حالات مشر ولې دي سمره حالات خروب دي تشهيدي دا مړول دي دا ګډول دي او دا پریشانای دي او دا تکلیفونه دي آسرای تنگ دا پریشان دا ویلې دا تشي نشوي دي د مویدت من هندوستان شي یو هندی دا یو کتاب لیکلای دا پیغمبر علیه صلوات و سلام متعلقه کتاب نوم دا عرب کې چاند دا 250 صفحې لیکلې دي خاص دې پیغمبر سم صفاتونه لیکلې دي خو مسلمان نشو مسلمان کیږي نه بیا چا پښتنه وینا کړی دی انټرویو وینا وخوستا نه چې ته دام من خوشاله کې کتاب لیکلای دا او ته اسلام مې نه وروړې دا وی ته ویایي
چې مو څرنګه د پیغمبر سلام لوی لوی کتابونه حدیث کتابونه و چې مو د پیغمبر سلام متعلق خبرې لیکلې و چې زه دامره متاثر شوم چې کلمه او یا د پیغمبر سلام زه غلام جوړ شم خو وی چې ویلې نه غلام جوړېږي ویلې نه مسلمانېږي و چې ځکه نه مسلمانېږه لیکن یوه خبره شته دې وجه نه مسلمانېږه د مسلمان کردار چې وکسان دا مسلمان چې سکو سره دې وجه نه اسلام ته هغه اندې ته مې شدا نه مې اسلام اځکه چې مسلمان نن سکو په سمند لګیایي اندل ته میشته دا وطن په د علاقې شي سکیږي دا بل څه کارسي او دا قصه خدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګردای کتابی لیکلای دا سوي ته وی چې دیو جن مسلمان کښه چې مسلمان کردار خو تاسو وخت سره کردار یدا د مو عزت من نه پغلا نه پډکا نه د یتیم په حق نه په بل حق او سب د میج دنیا لګیای اده کا د حالات په میج الله واسطه الله د خپل حالات ور یا الله میګنه معاف کی حاضر مجمع شي الله خدای پاک ټول پریشانای په خوشي باندې بدل کی یا الله میج اعمال صحیح کی میج کردار صحیح کی یا الله خدای پاک ته د میج په حال باندې الله رحم کی یا الله میج په د علاقې په د ملک په د وطن شي امن وروره امن یا الله کین دې یا الله خدای پاک وګرځوي امید پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نقش قدم باندې راون کی یا الله دې تو دین تبدوری میں جوړ کې او یا الله خدای پاک میج کیم کردار دا امیش خدا کردار یا الله صحیح کې ایوب سره رحم ایوب سره مینا محبت ایوب مسلمان قدر عزت دا مشته نصیب کې به اتفاقینا ظالمون ظلمنا یا الله دې ټول نه خدا په کمی وسه بالله تعالی वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए